الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأناس معهم من الحسنات كأمثال جبل تهامة حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباء منثورا ثم يقذف بهم في النار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرینو، مخکنی جمعه زمونږ ستاسو خبرې اترې شوې د حضرت لقمان علیه السلام د هغه یو نصیحت په باره کې د هغه یو نصیحت وضاحت مکولو. حضرت لقمان علیه السلام مختلف قسمه نصیحتونه کړیو، تقریبا 8 نصیحتونه و چې هغه مونږ تاسو بیان کړیو. په هغې کې دویم نصیحت د حضرت لقمان علیه السلام دغه و چې کله چې تاسو په دسترخوان کېنئ او خوراک ته کېنئ نو په دې دوران کې تاسو د خپل مرۍ حفاظت کوئ، د خپل حلق حفاظت کوئ، د مرۍ حفاظت کوئ. نو دا مونږ بیان کړل چې د دې خبرې دوه مطلب کېدی شي. یو مطلب د دې خبرې دا دی چې تاسو خوراک کم کوئ، ځکه چې که یو سړی زیات خوراک کوي نو د زیات خوراک د وجې نه به د معده خراب شي، او چې کله د انسان معده خراب شي نو د انسان په جسم کې قسمه قسمه بیماری دار پیدا شي. نو د دې وجنه یو مطلب د دې خبرې دا دی چې تاسو خوراک کم کوئ، او د دین اسلام تعلیمات هم دغه دي. دویم مطلب د دې خبرې دا دی چې تاسو چې کله دسترخوان ته کېنئ نو د هغه نوړۍ په باره کې تحقیق کوئ، تفتیش کوئ، معلومات اخلئ چې د زه چې خپلې خېټې ته کومه نوړۍ اچوم دا به د حرامو نه خو نه وي راغلي. که د حلالو نه راغلی وي نو په بسم الله سره شروع پې وکئ، او که د حرامو نه راغلی وي نو د دې نه بیا ځان وساتئ، ځان محفوظه کئ. نو په دې حوالې سره موږ تاسو د حرام مال قباحت ذکر کړی و چې حرام مال د شریعت په نظر کې څومره قباحت لري. د دې په حوالې سره موږ تاسو مختلف قسمه احادیث ویلي وو، خو څه نه څه وضاحت د هغه خبرې پاتې وو. نو ان شاء الله د الله په فضل او توفیق سره د هغه خبرې به مزید وضاحت کوم. محترمو، زمونږ ستاسو فکر او عام خیال دا جوړ شوی دی چې زمونږ ستاسو چې کوم دین دی، دین اسلام، د دې دین دا مونږ محدود کړی دی چې دغه دین صرف د انسان د عباداتو سره کار ساتي، نور د دین علاوه بیا انسان آزاد دی. یعنی دین اسلام مونږ ته دا ښیي چې ته به مونځ څنګه کوې، ته به روژه څنګه نیسې، ته به حج څنګه کوې، ته به زکات کله ورکوې او څنګه به یې ورکوې، چاته به یې ورکوې، او ته به جهاد څنګه کوې. د دې نه علاوه زمونږ د کورني ژوند، زمونږ د بازار ژوند، زمونږ د معاملاتو، زمونږ د اخیستو خرڅولو سره د شریعت څه کار نشته. دا زمونږ ستاسو د مسلمانانو عمومي فکر او خیال جوړ شوی دی. حالانکه خبره داسې نه ده. خبره داسې ده چې دین اسلام دا یو دین دی، او دین دې ته ویل کېږي چې د انسان اعمال، د انسان افعال، د انسان عقاید، د انسان معاملات د دې ټولو راهنمایي وکړي. په دې ټولو ځایونو کې چې کوم ځایونو کې فساد وي، خرابي وي، نقصان وي،
نو شریعت راولګي په هغه کې د انسان رهنمایي وکي او صراط مستقیم ورته وخی چې نه غلار دغه ده په دې لار باندې ځه. نو عموما زمونږ فکر دا جوړ شوی دی چې مونږ د کاروبار په کولو کې په ګټه کې په تاوان کې په دې کې آزاد یو، په دې کې د شریعت څخه پابندي نشته. نو د دې وجنه زمونږ تاسو ډیر مسلمانان چې هغه د عبادتو پابند وي، د منځ پابند وي، د تلاوت پابند وي، خو بل طرف ته چې معاملات وګورئ نو د معاملاتو په باب کې هغوی په حرامو کې مبتلا وي، هغوی په اخیستلو کې او په خرڅولو کې د حلال او د حرام هیڅ فرق نه کوي. بس د هغې نظر دغه چې ماته چې ګټه راشي، ماته نفع حاصله شي، هغه که حلاله وي که حرامه وي، صرف راغونډولو طرف ته خیال وي. حالانکه شریعت دا تعلیم درکړی دی چې په تا باندې حلال ګټل فرض دي او د حرامو نه ځان بچ کول فرض دي. لکه قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی یو خطاب ذکر کړی دی چې الله تبارک وتعالی ټولو پیغمبرانو ته عمومي حکم کړی، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرانو تاسو پاک خوراک کوئ، حلال خوراک کوئ، پاکیزه خوراک کوئ، واعملوا صالحا او نیک عملونه کوي. نو د دې آیت نه دا خبره معلومه شوه چې کله چې یو انسان اعمال کوي، عبادات کوي، تلاوت کوي، ذکر او اذکار کوي، حجونه کوي، روزي نیسي، زکات ورکوي، د دې لپاره بنیادی شرط دغه دی چې دی به خپل خوراک د حلال ذریعونه ګټي یعنی حلال خوراک به کوي، هغې نه پس به الله تبارک وتعالی دغه عملونه قبولوي. که د خېټې ته حرام داخل شول نو الله تبارک وتعالی د یو عمل هم نه قبلوي، اگر که هغه عمل ډیر لوی شي. یو بزرگ تیر شوی دی حضرت علی ابن مدینی رحمه الله، هغه فرمایي چې کله چې زما والد صاحب وفات شو نو په ما باندې الله تبارک وتعالی خپل فضل او کرم کړیو چې ما د قران کریم حفظ کړیو. نو زه به هر ورځ د خپل والد صاحب قبر ته ورتلم او الته به مې ورته تلاوت کولو او د هغې تلاوت ثواب به مې خپل والد صاحب پسې بخلو. نو ویلي چې یوه ورځ زما سره داسې واقعه وشوه چې د رمضان المبارک په میاشت کې زه د شپې په توره تیاره کې د خپل والد صاحب قبر ته ورغلم د دې لپاره چې تلاوت وکم او هغه ثواب یې په ده پسې وبخم. نو ویلي چې هلته د قبر نه یو داسې آواز راوچتېدو چې د هغې آواز د وجې نه دومره په یره او په خوف کې مبتلا شوم چې زما نه هغه د قرآن کریم تلاوت هر څه ګډ وډ شول او ما یو خوا او بل خوا کتل، خو د تورې تیارې د وجې نه هېڅ څه په نظر نه راتلل. ویلي چې وروسته ما ته دا اندازه ولګېده چې دا د خوا ته قبر نه دغه آوازونه راوځي او هغه قبر والا په سخت عذاب کې مبتلا دی. ویلي چې د شپه چې څومره تېرېدله، رڼا زیاتېدله، د دې سره هغه آوازونه ورو ورو ختمېدل. نو د خلکو ګڼه ګوڼه شوه، خلک زیات شول. نو ما پوښتنه وکړه چې دغه قبر د چا دی؟ نو ویلي چې هغه کسانو یې راته نوم واخیستو چې دا خو د فلاني کس قبر دی. نو ویلي چې هغه کس ما پیژندلو، هغه خو ډېر نیک او تقوادار انسان و، په اول صف کې به په جومات کې ناست و، ډېر د تلاوت او د عبادت صالح انسان و او په هر حکم کې د الله تبارک وتعالی اطاعت کولو. نو ویلي چې ما سره غم پیدا شو، فکر پیدا شو چې دومره نیک او صالح انسان ته دومره سخت عذاب ولې میلاویږي. نو حضرت علی ابن مدینی رحمه الله د هغې محلې ته ورغلو او د محلې د خلکو نه یې پوښتنه وکړه چې د فلانې سړی څنګه سړی و؟ نو د محلې خلکو ورته وویل چې دا خو ډېر نیک او صالح و، د تهجدو پابند و، په تکبیر اولا سره به یې منځونه کول، تلاوتونه، ذکر او اذکار په دې کې مشغوله و او د هیڅ چا په کار کې څه کار نه لرلو، خو صرف یو غلطي په ده کې شوې وه، یو ګناه به د ده نه کېدو. هغه ګناه دا و چې دی ډېر لوی تاجر و، ده به ډېر غټ کاروبارونه کول، خو چې کله دی بوډاتوب عمر ته ورسېدو، بوډا شو، کمزوری شو، نو د ده اولاد نه و. ده د ځان سره فکر وکړو، خیال یې وکړو چې زما خو اولاد هم نشته او زه په خپل هم کاروبار نشم کولی، نو که یو څه وخته زه د پیسې په دې کاروبار کې بندې وساتم نو داسې ورځ به راشي چې بیا به زما د خوراک هېڅ ذریعه نه برابرېږي. نو داسې به وکړم چې دغه پیسې به د کاروبار نه ټولې راوباسم او دا به په سود باندې ورکم،
ما ته به د میاشتې ګټه راځي او زه به خپل تلاوتونه او ذکرونه کوم. نو ویلي چې بس همدغه رنګ کار یو کو څومره پیسې چې په کاروبار کې بندې وي آی راوباسلې او په سود باندې ورکړي نو دته به د میاشتې د کور خرچه د سود نه راتله او د کېناستو په جماعت کې او عبادت او ذکر او تلاوت او تسبیحات حجونه عمره په دې کې مصروف شو. نو حضرت علی ابن مدینی رحمه الله فرمای چې کله چې دغه جمله زما غوګونو تر ورسیده نو ما ته اندازه ولګیدا چې دا څومره په سخت ګناه کې مبتلا و. د دې ګناه نتیجه دا و چې الله تبارک وتعالى د سه عذاب په مسلط کو. ځکه چې سود د الله تبارک وتعالى په نظر کې دومره لوی ګناه ده چې الله تبارک وتعالى په قران کریم کې د سودخور خلاف د جنگ اعلان کړی. الله تبارک وتعالى فرمایي یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. اے مؤمنانو اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي اتقوا الله د الله نه ویریږئ د الله یره او خوف په خپل زړونو کې پیدا کړئ وذروا ما بقي من الربا او د سود عمل چې کوم د تاسو پرې دی ان كنتم مؤمنين کچرته تاسو مؤمنان وای یعنی تاسو په زړونو کې پرشتیا سره د الله تبارک وتعالى تصدیق موجود وي نو تاسو د سود عمل پرې دی. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله او که تاسو دغه عمل اونکو یعنی د سود عمل تاسو پرې نخو فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو د الله او د الله د رسول سره جنگ ته تیار شئ. نو د الله او د الله د رسول د طرفنا د سودخور خلاف د جنگ اعلان شوی دی. نو خبره مو په دې پوری کوله چې حرام مال کې دومره قباحت موجود دی چې انسان که هر څومره تقوادار شي هر څومره د عبادتو د تلاوتونو د ذکرونو پابند شي خو دغه حرام مال را لګي ستا دغه ټول نیک عملونه ضایع کوي. لکه یو حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یؤتا یوم القیامت باناس معهم من الحسنات كامثال جبل تهامه. د قیامت په ورځ باندې به یو څه خلق را وستل شي د الله حضور ته پیش شي معهم من الحسنات كامثال جبل تهامه د دوی سره به نیکي په دومره ګڼ تعداد کې دومره بزیاتی لکه د تهامه غر. تهامه یو غر دی د اغي سره نبی علی صلوات و سلام مثال ور کړی دی. لکه مثال مونږ تاسو جو وای چې لکه امتیاز بلډینګ یا لکه فلانې زه نو نبی علی صلوات و سلام مثال ور کړی دی چې د دوی سره به نیکي دومره زیات وي لکه د تهامه غر حتی اذا جیء بهم جعلها الله هباء منثورا. خو چې کله د الله حضور ته دوی پیش شي د دوی عملونه پیش کړل شي نو الله تبارک وتعالى به د دوی ټول عملونه کل عدم وګرځي ختم بشي ټول عملونه ثم يقذف بهم في النار بیا به دا ټول خلق رواخستل شي او جهنم کې به وغورځول شي. فقيل يا رسول الله كيف ذلك. صحابه کرامو کې یو چا ورنه پوښتنه وکړه چې د الله رسول د دوی سره به دغه عمل ولي کیږي چې د دوی سره دومره نیکیان موجود دي بیا دغه عمل ور سره وشو چې دوی جهنم کې وغورځول. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون. دوی به منځونم کول روزي به یې نیولې زکاتونه به یې ورکول حجونه به یې کول غیر انهم كانوا اذا عرض لهم من الحرام اخذوه. خو چې دوی ته به د حرام موقع راغله چرته به یو حرام ورته راپیښ شو اخذوه دوی به د حرام مال رواخستو فاحبط الله اعمالهم. دا غي نتیجه دا و چې الله تبارک وتعالى د دوی ټول عملونه حبط کړل ختم یې کړل. یعنی دوی دا تمیز نه کولو چې دا چې سره خلم څه ګټم کوم نفع ماته حاصلېږي دا حلال دی او که حرام دی. نو د حلال او د حرام په منځ کې تمیز ختم کړو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د دوی ټول عملونه کل عدم وګرځول. همدغه رنګ یو بل حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان رجلا اشترى ثوبا ب10 دراهم وكان فيهم درهم حرام لم يقبل الله عمله حتى يؤديه الى اهله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لو ان رجلا اشترى ثوبا ب10 دراهم که یو سړی یو کپڑا واخلي او دا کپڑا په 10 درهم باندې واخلي وکانه فيهم درهم حرام په 10 درهم کې صرف یو درهم د حرام وي لم يقبل الله عمله حتى يؤديه الى اهله
تر هغه وخت پورې به الله تبارک وتعالى د یو عمل هم نه قبلوي تر څو پورې چې دغه درهم خپل اهل ته ورکړي نه. یعنی که په 100 دراهم باندې یو کپڑا واخلي او نه درهم ستا خپل وي، یو درهم صرف د حرام وي پکې، نو الله تعالی ستا یو عمل تر هغه پورې نه قبلوي تر څو پورې چې دغه یو درهم خپل مالک ته واپس ورنه رسوي. همدغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د مدینه منورې بازار ته تشریف راوړو نو هلته یو قتل چې یو کس غنم خرڅوي، خو د غنمو سره داسې چل کړی دی چې بره یې ښه غنم اچولی دي او لاندې هغه غنم ایښي دي چې کوم خراب و د باران اوبه وهلي وو. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دغه غنم وکتل ورته ویل چې تا د دې سره ولې دغه عمل کړی دی؟ نو د دکاندار ورته ویل چې دې سره مې دا عمل ځکه کړی دی چې خلک چې د خراب غنم ګوري نو بیا نه راځي مانه څوک نه اخلي، نو دی وجنه بره ما ښه غنم ایښي دي او لاندې مې خراب ایښي دي، نو چې څوک راځي نو خو غنمو ته به ګوري د خراب غنم به هغوی ته نه ښکاري. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام عمومي اعلان وکړو من غشنا فلیس منا، چا چې خیانت وکړو، چا چې یو انسان ته دوکه ورکړله فلیس منا هغه زمونږ نه دی. نو خیانت کول دومره لوی جرم دی د نبی علیه الصلاة والسلام په نظر کې یا د شریعت په نظر کې چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې خیانت وکړو دوکه یې ورکړله نو هغه زمونږ نه دی. نو محترمو د دې ټولو احادیثو خلاصه او نچوړ دا شو چې که یو څوک نیک عملونه کول غواړي او دا غواړي چې زما نیک عملونه د الله په دربار کې قبول شي، ما ته د دې په بدل کې ثواب ملاو شي، زه په دې باندې د جنت د تلو والا جوړ شم، نو هغه به حرام نه خوري. اولنې شرط د نیک اعمالو د قبولیت لپاره د دعاګانو د قبولیت لپاره دا دی چې حرام به خپل خېټه کې نه داخلي. که حرام د خپل خېټه کې داخل کړل نو ستا یو عمل هم الله تبارک وتعالى نه قبلوي، که هغه نفل وي که فرض وي، هغه که حجونه وي که عمره وي که تلاوت وي که ذکر او اذکار وي، دا هیڅ هم الله تبارک وتعالى نه قبلوي. نو موږ تاسو په خپل عملونو باندې غور او فکر وکړو. زموږ تاسو په معاشره کې خیانت څومره عام دي، دروغ او دوکه څومره عام دي، ډېر عملونه زموږ تاسو په معاشره کې داسې دي چې هغه ته موږ د ګناه په نظر هم نه ګورو. که څوک په دوکې سره په یو چا باندې یو څه خرڅ کړي نو دې ته خپل هوښیاري وایي، دې ته چالاکي نوم ورکوي، دې ته دوکې او خیانت نه ویل کېږي. سود زموږ تاسو په معاشره کې څومره عام دی، دروغ او دوکه خو دومره عام دي چې تاسو د ریډي ولا وګورئ، ریډي ولا څومره دوکه کوي په خپل خرید او فروخت کې، هغه ښه شیونه مخې ته کیدي او خراب شیونه شاته کیدي، او ته چې ورشې نو خراب دوی په داسې مهارت سره راټول کړي چې تا ته بیا څه اندازه هم نه لګي. نو لږ غوندې ګټه کې هم دوی هغه خیانت او حرام جاري ساتلی دی. د دې وجه څه ده چې زموږ ستاسو فکر دا جوړ شوی دی چې دین اسلام صرف دې ته ویل کېږي چې زه به عبادت په صحیح طریقې سره کوم، نور زه په معاملاتو کې آزاد یم، زه لیبرل یم، په معاملاتو کې د شریعت په ما څه پابندي نشته، بس صرف ګټل دي، هغه که حرام وي او که حلال وي په ما په ذمه باندې صرف پیسې راغونډول دي. نو د دې وجه نه د شریعت ډېر احکام زموږ ستاسو په نظر کې داسې دي چې موږ ته علم هم نشته. لکه د میراث احکام داسې دي چې ټول په دغه حرام کې مبتلا وو. زموږ ستاسو عمومي معاشره په دې حرامو کې مبتلا ده چې خویندو ته په میراث کې په ځمکه کې یا د خپل پلار نه چې کومې پیسې پاتې شوي یا کوم کور پاتې شوي په دې کې څوک حق هم نه ورکوي. حق ورکول خو څه کې چې دا د ځان دپاره د شرم باعث ګڼي چې خور به څنګه زمانه حق اخلي. نو الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.